دا هسپتال زمونږ د لاشونو ډک پروت و که ما په خپل لاس باندې اتلس مړي لکه موږ اوچت کړلو او بعضې خلک ډېر د موټر سایکلو باندې روډې بند کړی وي نو امبولینس یې ځي کې مړي پراته یا دې ځای نه موږ دوه مړي پرون وکړلي کله چې لکه زمونږ کور ته اوبه راغللې بیا زمونږ په کور کې لکه موږ هغه خپل واړه لکه د ځان سره اوچت مې کړلو زه دې په کور کې د مرۍ پورې پاتې وم خو لکه ور چې دی ور مې بند کړی د نور اوبو ته مې لار په ترس باندې نه پرېښودله چې دا په شل راشي چې لکه زما د غریبۍ دیوالونه یې چې دا رانه ورتاو نه شي چې کله لکه زما د کور نه د وتلو اندازه زمونږ جوړه شوله او زه به د خپله چنه باندې لکه را روان شوم نو دغلته موږ یو لاش راواغستو هغه د ماشوم یو لاش و بیا د هغې ځایګې نه زه دې خول ته راوتی ما موږ تر ننه پورې لکه ما په د خپل لاس باندې اتلس مړي لکه موږ اوچت کړلو نن سهار موږ لکه د دې ځایګې نه لکه یو مړی اوچت کړو یو د هغې ځایګې نه موږ اوچت کړی دی یو د هغې ځایګې نه یو ماشوم موږ اوچت کړی دی نو موږ لکه په دې خپل تاوان ته لکه موږ نه ګورو چې یا زموږ کور روان شو یا راته اوبه راللې یا پکې اور نه شو بلولی خو موږ خفخان په هغې باندې کوو چې چا کور یې راوړی دی او د هغې بچي خراب کړي دي او د هغې کې یو ماشوم پاتې دی هغه دا کوي او چې موږ په دې شګو کې وله پیدا کړو نو موږ به لکه په هغې باندې لکه خوشحاله پاتې شو چې لکه ماشوم ته لکه هغه خپل لاشم خپل مور خپل خور خپل رور ورته میلاو شي نو موږ دغه خفخان کوو لکه نن به چې کوم د لاشونو پسې خلک ګرځي پلار به ګرځي مور به منډې وهي خلک به منډې وهي دغه لاشونه به راغونډوي ځای دی زمونږ دا کور دی لکه دې ځایګې نه موږ لرګی نه شو اخیستلی زه یې نشم وړلی ولې زما سره دې خپلو مسلمانانو لکه غم دی چې خدای پاکه دا راته په یو ځای کې راښکاره شي او موږ یې د هسپتال ته ورکړو هغې پسې څوک راشي او ویلېږي حاجي صاحب دا خبره مخې ته راځي چې دلته داسې خلک هم دي چې هغه صرف دې کې لګیا دي ځان له څه وګوري چې کوم سامان دی ځان له کورونو ته چې داسې قسمه خلک هم مخې ته راغلي نو بلکل داسې قسمه خلک پکې هم راغلی دی دا درته زه نه وایم خو زه به چونکې یو خبره تاسو ته د دې په مناسب باندې وکړم لکه په کتې ځای کې چې دا کم لاش ومنتلی شو نو دا دغې لرګو والا او دغې کباړ والا ځان له چا لرګي راکوله وخل او چا کباړ راکوله که چېرې دی نه راکوله وخلی نو دغه لاش به لکه تر ننه پورې د سبا پورې به بیا پروت و نو زما دې ټولو جزانو ته درخواست دی چې لکه په لرګي مه شئ په دغه مه شئ خو چې دا جاخې راولټولی شي زما خو لاشونه چې کوم دی لا اوس هم دپن دي دننه اوس هم دپن دي که نه روغه بېشونی راغلي د قدرنګر نه کسان راغلي د بټۍ نه پکې راغلي دي د یو ټیم باندې لکه جنازې لکه د 10 د 15 د 10 کسانو کېږي د بېشونی نه دا اواز په موبایل باندې راځي زموږ غریبانان رونه کوي چې تاسو وله راشئ او قبرونه وله وکنئ قبرونه وله وکنئ د هغې د قبرونو د کنستلو لکه څوک نشته دی چې څوک لاړ شي هغې هلته کې به بېشونی کې قبرونه وکني دومره خلک او دومره خلک مړه دی دومره خلک لکه نن بېګاني دی پروني خوړ راوړی دی او لکه دا مړه دي دا سپیردار چې دا تاسو ته کوم ښکارېږي دی خو دا ټولو کې زه پرون ګرځېدلی یم لاشونو پسې ګرځېدلي په دې لاشونو پسې زه ګرځېدلی یم په خپله باندې ګرځېدلی یم په دې لاشونو کې چې کوم مې لاش میلاو شوی دی یا بل اواز کړی دی د دې خپلو کورونو نه مو له کټونه راوړي دی او بس هغه لېږلي دی هسپتال ته کوم خلک چې داسې را روان دي لوکل خلک زه په هر حال هغوی دې خدمت کوي کوم چې بیا د لرې ځای نه روان دي لکه مطلب د سیل سپاټي یا تماشې د باشي دلته مطلب څه شوي څه نه شوي نو یاره دا خلک دي کم از کم ناراضي که رش جوړوي یاره جي ستاسو خبره ټیک ده لکه دا تماشې څیز نه دی مړي شوي دي ډېر په ګڼ تعداد سره شوي دي دا په هغه کورونو باندې غم دی چې چا ته دا احساس مخې ته پروت دی د چا مړي شوي دي دا خلک د مسجد دلته کې زه یم چې د سره دی نه راځي نو هغه تاسو په خپل مو کتل چې لکه ډېر خلک لګیا دي خدمت کې او بعضې خلک ډېر د موټر سایکلو باندې روډې بند کړی وي نو امبولینس یې ځي کې مړي پراته یا مریضان پراته هغوی دپاره ډېر تکلیف لار بندوي کم از کم تاسو دلته کې رش مه جوړوئ روډ هم نشته دی روډ هم خراب دی او حالات تاسو دغه ولیدل دومره رش جوړو چې لکه د تګ پروګرام پکې نه کېده مخکې جاخې چې دي کې دنیا لاشونه اوس هم دپن دي دا الله دونه راغلی دا شګه د دې لاندې بره تقریبا 1.5 کورونه راوړي دي دغه دا کلی دی بېشونی ده بیا داسې بره ټانټه ده دا قدرنګر دا ټول سیټونه راوړي دي د دواړه طرفه خور راغلي تندرونه لګېدلي او مطلب تباهي کړې ده لکه یوازې په موږ نن دا په پوره بنیر باندې دا سیلاب څه ټیم راغلی دا تقریبا سار 8:30 بجې باندې دا واقعیا شوې ده بیا اوبه کمې دي نه بیا تقریبا دغه 12 12:30 1 بجې ته بیا اوبه کمې شوې دي چې بیا اوبه کمې شوې دي بیا د ګیر چاپېره کلو خلک راغلی دی خپل خلک راوتی دی او هر سړی په دې کوشش کوي چې بس کم ځای کې لاش مونږ لاش اوچت کړي دا هسپتال زموږ د لاشونو ډک پروت و
او غیر چاپیر علاقو لکه موږ د خلکو ډیر زیات مشکور یو غیر چاپیر څومره علاقو خلکو هغه ډیر امداد کړی دی خاص کر سلطان وس کلی چې هغه خپل گاډي راو باسري دي په گاډي نو په انسان باندې نو هغه خپل گاډي ډیر زیات امداد خلکو کړی دی کپن هغه راوړی دی راشن هغه راچول نن الحمدلله که غیر چاپیر خلکو ډیر زیات راشن راچول دي خلکو ځکه چې بره کورونه کې صفات نه دي د چا کرنه د پخلی ځای شته